سوره الحج کې الله پاک فرمایلی دي د قربانۍ حواله سره چې الله تعالی د قربانۍ غوښه رسی او نو ورته دا وینه رسی د ساروی دا وینه نه دا الله پاک ته رسی بلکې الله پاک ته د انسان تقوا رسی. الله پاک مزید په سوره الحج کې فرمایلی دي او مونږه زناور ستاسو تابع زکه کړل چې ته په دې خبره د الله پاک تکبیر وکړي. دا الله پاک په سوره الحج کې فرمایلی دي دا کم ساروی چې مونږه لالو د دې غوښه الله پاک ته نه رسی نه دا وینه رسی بلکې الله پاک ته زموږ نیت رسی زموږ تقوا ورته رسی. لکه ډېر خلک داسې وي په قربانۍ کې اکثر کمباین قرباني وي لکه دوه درې کورونه یو ځای شوي وي اووه برخې وي پکې څلور پنځه کورونه وي یا اووه کورونه را یو ځای شوي وي هغه یو څاروی راولي او هغه یې قرباني کوي. نو دغه اووه کورونو کې یو نیم انسان داسې وي یو نیم سړی پکې داسې وي چې د قربانۍ زناور کې هم خبره کوي چې دا زناور تاسو وړوکی راوستی دی یا تاسو ګران راوستو یا تاسو دوکه کوي. لکه د قربانۍ زناور کې به دا خبرې نه کوي ته د الله پاک د رضا دپاره دا قرباني کوي او الله پاک صرف دستا نیت ګوري دستا تقوا ګوري دستا زړه ګوري. الله پاک دا نه وي یا ته چې د قربانۍ د غوښې په لالچ کې ته قرباني کوي چې زما به ډېره غوښه ورسي او دا به زه فریزرو کې کېږدم او بیا به دوه درې میاشتې خورم نو دا قرباني بیا راسته نه کېږي چې ته کله د غوښې په لالچ کې قرباني وکړي یا چېرته ته په دې لالچ کې قرباني وکړي چې دا له 100,000 روپۍ به راشي او چې پیسې در باندې له 100,000 نه زیات راشي نو بیا ستا زړه نی بیا ته خفه کېږي بیا ستا زړه کې خلل راځي چې یعنې دی خو ډېر زیات ګران راوستو. قربانۍ غوښه کې خبرې کوي یعنې یو کس دی هغه وایي چې مازغه مال راکوي یا اکثر مازغې یا خپې وي داسې یا څه غوښه وي ته ستا زړه کې دا راغی چې فلاني خو زیاته غوښه یوړه یا فلاني مازغه ولې یوړل یا د سر دا غوښه فلاني ځان ته ولې راوویښکه یا د سرمنې ولې ارزانه خرڅه کړه. لکه د قربانۍ څاروي کې به بیخي هېڅ قسم خبرې تاسو نه کوئ نه د غوښې نه د پیسو نه د غوښې په لالچ کې به راځي او نه به د پیسو لالچ کې دا صرف ته د الله پاک د رضا دپاره کې نو الله پاک رضا دپاره چې کوم شی کېږي نو کې بیا به ته د نور مال د لالچ په پکې نه کې ته به صرف اور صرف خاص کر د الله پاک رضا دپاره دا قرباني کې. نو زمونږ په معاشره کې داسې قسم مسټیکس داسې قسم خبرې اترې ډېرې زیاتې کېږي چې په دې قرباني خرابېږي په دې بالکل قرباني خرابېږي چې کله ته د غوښې لالچ کې یا ته چېرته یو بل له پکې کنجوسي ایون پرون مې د یو مولوي صاحب بیان اورېدو هغه پکې دا هم ویلي چې کم سړی حرامه پیسه ګټي هغه سره به قرباني هم نه کوي. لکه دې کې هغه ډېر څیزونه داسې ښولي وو چې هغې کې ډېر کاروبارونه یاد کړي وو هغه یو کاروبار کمپلیټلی ایکسپلین کولو چې فلانې کاروبار کوي یا څوک سود اخلي یا خو موږ له صفا ښکاري سود خو چې څوک اخلي یا خو کلیام الله پاک سره توبه خدای توبه جنګ کوي چې کم سړی سود اخلي نو چې کم سړی سود اخلي هغه سره قرباني نه کېږي کم سړی حرامې ګټي کم سړی د منشیاتو کاروبار کوي کم سړی داسې کاروبار کوي چې هغه د انسان د مطلب د نفع کاروبار نه وي د نقصان کاروبار وي نو هغه سره قرباني هم نه کېږي. نو دا موږ له وړې وړې خبرې ښکاري خو په دې د انسان قرباني خرابېږي. دا خبرې کول په څاروي کې یا د غوښې لالچ کول یا د پیسو کم راتلو لالچ کول نو دې سره د انسان قرباني خرابېږي. اوس یو انسان دی او هغه له پته ده چې موږ خو په دې قربانۍ کې اووه حصې یو اووه کورونه یو او هغه لاړ شي یو کمزوری غوندې څاروی راولي د څه دپاره یو خو هغه له ګوره میلو شي یو خو هغه له میلو شي د پیسو لالچ نه کوي خو په دې وجه کمزوری ورځان څاروی راولي چې عیسه به راباندې کمه راشي پیسې به راباندې کمې راشي نو دې نه بیا هغه نه قرباني کول ښه دي چې ته بیا پکې د مال دغه کې لالچ کې یا پکې د غوښې لالچ کې یا پکې د پیسو لالچ کې او ته وایې زه قرباني کوم نو دې سره قرباني خرابېږي او بل یو انسان له چې پته یې چې اوس د فلانې کس دی او دی د غوښې لالچ کوي یا د قربانۍ څاروي کې خبرې کوي او هغه سره بیا هغه له ښه پته نو بیا هغه قرباني در سره خرابېږي. نو بالکل خاص د الله پاک د رضا دپاره دا قرباني کول پکار دي.